أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. عیسیٰ علیہ السلام د پیدائش تذکره وا داغه د عبدیت تذکره وا چې هغه عبد دی الہ نه دی نو داغه د مور تذکره کوله ملائکو ته وی چې الله تو چونکړې ته پاک کړې ته غوړه کړې عالم کې چې څومره زنانه دي پاغي کې ته په غورو کې ستا کار وسې تابعداري د خپل رب عبادت کول رکوع سجده کول مز کول کوم واقعات چې مخکې ذکر شو د زکریا علیه السلام او د مریم داغي د کفالت وغیرہ نو الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ته په غزه کې نه وي او په غیب باندې نه پوها تا دا کم ځای نه وي مطلب دا چې دا تا نازل شي دي زموږ د طرف نه ته زموږ رښتونه پیغمبري دی خسنی اچول هغه وخت ته نه وي دا باس چې دا نوم هم مخکې ویل شو لکه مخکې چې یحیی علیه السلام دا نوم د پیدائش نه مخکې ویل شو د عیسی علیه السلام نوم هم د پیدائش نه مخکې دا یې تذکره ده د عیسی علیه السلام د یو خاص عقیده چې داغه په خلاف کې کولې ساتل کېږي ناغه ردی وکړو چې د خبرې کې نو پړوکوالي کې بم کې نو په لوی پوخ عمر کې بم کوي مطلب دا چې د پوخ عمر ته ورسی مریم ته وایي چې زما بچي بسنګ کېږي زکه چې عام طور باندې خبر داسي چې نکاح سره وکي یا بدکاری کوي نو بچی کیږي نو دغه خدای دواړه خبرې نه دي شوي ملائکه ته جواب ورکو چې دغه څه به تیه الله چې کوم فیصله کوي هغه کیږي عیسی علیہ السلام د پیدائش تذکره وشو نور پسې د هغه د بازي اعمالو تذکره کوي چا بس سکارونه کوي الله بوله د کتاب د تورات او د انجیل علم هم ور کوي بیا د بازي معجزاتو تذکره کوي او د عیسی علی السلام د دعوت تذکره چې عیسی علی السلام بسوي او اخر کې د خلکو دا غسره د مخالف کېدو او بیا د عیسی علی السلام اسمان ته د خطو داغی تذکره راځي ويعلمه الكتاب والحکمه تعلیم ورکې د خلقو له کتاب او د سنت کله بکې دا رسو د نزول نه بکې او تورات او انجیل او تورات او د انجیل اخی کله چې اسمان ته اوخیږي راکوس شي نو يعلمه الكتاب والحکمه نو الله بوله د کتاب او د سنت علم ورکې نو خلقو ته باغ خي خلق لا تعلیم چې ورکې نو د کتاب د قران او د سنت بو ورکې
دا ټول سچ دي نه دا وته الله خود يعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل الله بول علم ورکی د کتاب او د سنت دا رستو د نزول نه چې راشي ناغه بیا د خپل پیغمبري خبره نه کوي هغه چې وای نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري خبره وکړي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې بیا د نور چا پیغمبري دان بیا نه چلیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو کان موسی حیا موسی علیہ السلام ژوند نه ده قبل پرز هغه ژوند دی لو کان موسی حیا کچره موسی علیہ السلام ژوند دی لما وساه الا اتباعین هغه د پانا تابعداري به کوله بل څه به نه شو کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نرستو چې څومره دي د تورات دی که د انجیل خلق دی د ټولو د پاره دا جایز نه دي چې هغه د تورات او انجیل وس راخلی عمر رضی الله تعالی عنہ یو پیری تورات سپانه راغستې وي راوړې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې لوستل شروع کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخبانه د غصه آثار مخه راغله ښکار شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ و سکولت قوم مور دی ګورشا مور د باندې وچاړې مطلب مرشي ته ګورې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک باندې اثر د غصه ښکار شه ده هغه وی اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله دنه پناه واړم د الله د غضب نه د الله د رسول د دین اسلام زما قانون دی زما دین دی اسلام او محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی او رسول له دی باندې رازیم بل طرف ته نظم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې داخله تورات سپانی دې سپته نه لګي خلکو په کیسه سکړلی لو کان موسی حیا اغه موسی علیہ السلام کو بالفرج وند راشی لما وساه لتبای غد پار بل لار بنی ما سوا زما تابعدارینا چې موسی علیہ السلام د پار بل لار نشتی نو هغه د امتی د پار بل لار کم زر راشي چې د موسی علیہ السلام کتاب نه چلی انجیل نه چلی د قران کریم په مقابله کې د قران کریم په وخت کې بل کتاب یا نه چلی دغه یو کتاب به قرآن کریم تورات چې آسمانی کتاب دی هغه بمرستو شي هغه بم پرې خودې شي انجیل دی هغه بم پرې خودې شي زبور دی نور صحیفې دی دا ټول یو پاتې شي صرف یو کله را کوزيږي نو هغه وخت کې قرآن کریم راغل لګا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغل لې نو هغه نرستو چې وس بل کتاب بل پیغمبر بل نبی داغه نبوت داغه رسالت او اوس نه چلی عیسی علیہ السلام پیغمبر وو خو چاته ورپسې وای نو دا مرد کوي په خلکو باندې چې څوک عیسی علیہ السلام نه برا کوزيږي نشتی وفات شوه ده یا وسولې شوه ده قتل کړی شوه ده وغیرہ وغیرہ خبري چې کمی کوي هغه ځکه په مرد کانو دل دغه مرد کوي نو یو دا وی ويعلمه الكتاب والحکمه الله بول کتاب د قران او د سنت علم ور کوي د تورات او د انجیل علم ور کوي نو تورات انجیل علم هغه مخ کې او وس چې راځي نو قران او د سنت علم وي بل هغه وی اعلان وکیدا ورسولن الی بنی اسرائیل یادا الله به لیږي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول امت ته ال الناس کافه ټول خلقو ته او دا هغه وخت نو هغه قیامت پورې ده ورسولن الی بنی اسرائیل او رسول وی بنی اسرائیل ته نو یو بګه داو ګوران یخلق لكم من الطين یقینا ز جوړو مستاس د پاره د خټی نا که حیات تیرې پشان د مرغی په شکل د مرغی باندې فانفخ فيه نو پوکې کوم پای کې فیکون طیرا باذن الله نو شی غال وتون کی د الله په حکم کار زو کم مرغی ز جوړ کم پوکې پکې زو کم اخوا ته کار چې بیا د الله ده ناغه باذن الله ده
هغه الله کوي وال وزي دغه مرغۍ وال وزي الوزي زی 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 لاړ شي د سترګو نظر نه پناشي رارتا وشي ختم شي بیا غشي خاوري. عیسی علیہ السلام وی خاپیرک هغه جوړ کړل زکه وی دا نقصان پکشته بازی نه دا عیسی علیہ السلام نه جوړ کړي دا الله پیدا کړل مخکینه پیدا کړل. عیسی علیہ السلام چې کوم جوړول ناغه مرغۍ به جوړ کړه پوکې به کو نه ووال وته سو وخت پورې بلاړ نال د ګرارتا او بشو ختم بشو هغه ضرورت نه دا د نسل خاپیرک دنه پای کې ډیر شی حکمتونه دي ډیر شی کارونه پکې دي. دغه خاپیرک مثال دا سیده لگا زنانا څنګه چې زنانه دي داغي چې میاشتې کې بیماری داغي بیماری درنګه دا خاپیرک چې دا بچی راوړي بل دا چې دا خاپې څومره په تیزه رواني د شپې نظر لګي دا الله رب العزت د خلقو تخی دام زما مخلوق ده نو خبر دا چې عیسی علیہ السلام چې کوم مرغۍ جوړول ناغه با والوته سو وخت پورې چې د خلقو د نظر نه پناه شو ناغه راتا او بشمړه بشخط بیا به ختم شو. بل داو غره و بر ولا اکما ولا برسا ز جوړو ما درزاد لاندو ما او برګي والا په دغه وخت کې د حکمت د دې ډیر زورو حاکمان به ډیرو نو حاکمان لګیا دي د خلکو د مرزونو علاجونه کوي لیکن دا دوه مرزونه داسي چې د علاج وسره نشتی. عیسی علیہ السلام راغی هغه وی ما درزاد لاندې دي د مور نه چې پیدا دي نورون پیدا دي نو داغه علاج کوم اغم جوړو ما د الله په حکم باذن الله وی دا نه چې زه جوړوم. الدګي کار یو کوي هغه لاندې چې هغه د مور نه لاندې پیدا دي دلته داخله به علاجونه کوي لیکن کم چې د مور نه لاندې پیدا دي دا غي علاج نشي کولای. ها بعضې پکې داسې چې هغې رګونه مخې ته برابري خو سب مخې ته کم چې دا سترګې دي دا شیشې دا یې ورانې دي نو دا بدلولی شي را بدلول کولی شي په دې کې کار کولی شي. دومره الله رب العزت دې خلکو له پوهه ورکړله سترګو ډاکټران دي نه به دا کسب کولی شي او چې اخوا ته لین خراب شي نو بیا نشي کولی لین خراب دی وي کله یې تورې اوبه پکې راغلي کله سوی کله سوی بعضې خلک هغه په ډاکټرانو باندې ډېر ډاکټرانو باندې وګرځي هغوی دا زموږ وس کار نه دی دغسې کړي موږ هم سزې پورې تلي خپل رور باره کې لیکن هغې وی دا نه کېږي ښه هغه په 2011-12 کې موږ ګرځېدلي دقسې سترګو د نعمت نه محرومه شو هغه وخت کې پکې لږ څه نظر پکې و نو مختلفو ځایونو ته خلک لاړ شي وګوري نه کېږي. عیسی علیہ السلام وایي زه به جوړوم هغه خدا الله په حکم بل دا برګې دی برګې چا باندې راشي نو کله ابتدا کی کله لګي نو هغه بیا کنټرول شي لیکن چې کله سره ټول برګ شي نو بیا نه کېږي. عیسی علیہ السلام وایي زه دغه جوړوم او احیی الموتى بل دا چې مړي را ژوندي کوم دا مړي ژوندي کول دا به څوک نشي کولی. دا بعضې خلک د برګي علاج به کوي د سترګو علاج به کوي دغه کې څه نه څه بعضې کېږي خو د مړو علاج خو څوک نشي کولی چې مړ دی هغه را ژوندی کي. عیسی علیہ السلام وایي زه دا کسب هم کوم چې وحی الموتى را ژوندي کوم مړي باذن الله خدا ټول به د الله په حکم زما به ذخیره کوي په خپلو کورونو کې دا هم الله رب العزت هغه یو علم ورکړو
یو معجزه و داغه تاسو خورلی وخت سخورلی کور کې یا پس ته بس خوري کور کې سپراتی دي د دې معجزه دا الله هغه ور کړوا او رب یو کوم خبر بدر کوم تاسو په اسمان تاسو خوري واج تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې ساتي ان فی ذلک لآیات لکم یقینا بدی کې خامخا نه تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان که تاسو مؤمنان نو دا ایمان راوړون کیي دا کار نز کوم د الله په حکم باندې ومصدقا بل خبر دا چې تصدیق کون کې به هم دا غس بین ید یجدمان مخکې تیر شي دي مخکې څومره پیغمبران تیر شي دي څومره کتابونه تیر شي دي تورات تیر شي دي زبور تیر شي دي نور صحیفې تیر شي دي دا ټول تصدیق کوم ځا ومصدقا لما بین ید تصدیق کون کې دا غس بین ید یجدمان مخکې دي من توراتنا ولو احل لكم بعض الذي حرم عليكم او دې لپاره راغلم چې جائز کم تاسو د پاره بعضی د هغه نه چې تاسو باندې حرام کړی شی او مخکې تاسو باندې حرام شی نو بعض چیزونه داسې دي چې تاسو د پاره جائز کوم یا حرم علیکم بعض چیزونه تاسو باندې بند کړی شی ناغس تاسو د پاره جائز کوم آزادو میں بل دادا چې ته کوم بیات من ربکم راغلم تاسو د خپل په واضح دلیل باندې تاسو رب د طرفنا فتقوا الله د الله نو یریږي واتی نو زما تابعداري کوي الله تابعداري کوي د الله نو یریږي زما تابعداري کوي د الله په حکم باندې بل خبر دا کوم مسله توحید بیان واضح بیان من الله ربي وربكم فاعبدوا یقینا الله اگر رب زما دے اور رب تاسو نو خاص داغه بندگی کوي د بل چا بندگی باندې کوي د عیسی علی السلام بندگی باندې کوي د عزیر علیہ السلام بندگی باندې کوي د بل چا بندگی باندې کوي بندگی چې کوي نو صرف د الله بکوي ان الله ربي وربكم سورۃ مریم کې هم راځي دا مسله ال دغه هغه بیان عیسی علیہ السلام دا خبره په خلک وي ببانګي دوحالي کوله بیگل په صفا اعلان په چوت زبای ولاړ دا اعلان کوي چې ان الله ربي وربكم فاعبدوا یقینا الله زما رب دې او تاسو رب دې نو خاص داغه بندگی کوي هاذا صراط مستقیم دا دنه غلار عیسی علیہ السلام دغه ته توحید ته غلار وي تاسو شرک کوي تاسو عیسی علیہ السلام دا الله سره یو ذکر له دا الله سره حصدار کړل دا چاته الہ جوړ کړل نو چاته ابن الله جوړ کړل دا ټول غلطی دي خبر دا چې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم خلق یې مخالفینی هر دور کې داسي کله چې سړی خبر او کی نو داغه موافقم خلقین او مخالفین بیا چې کله حق ورسی نو داغي خو بیا زیات دشمنان جوړیږي نیو طرف ته عیسی علیہ السلام دا عیسی علیہ السلام ملګری دي عیسایان دي او بل طرف ته یهودیان دي په دې دور کې غټ کافر دي نو دا یهودیان خلاف شو نو فلما حس عیسی منهم الکفر کله چې عیسی علیہ السلام محسوس کړ دا غینه کفر دغه خلقونه دغه يهوديانو نه وس يهوديان لګیا دي خلاف کارونه کوي ورپسې راځي د عیسی علی السلام د قتلولو منسوبه جوړ کړه د قتل وی هغه ولې جرم یې سره جرم نشته دا د خلاف دی وي فلما حس عیسی منهم الكفر کله چې محسوس کو عیسی علی السلام دا غینه کفر قال من انصاری الی الله عیسی علیہ السلام اعلان کہ یوم انصاری اللہ سوک دے امداد کو ان کے زمان اللہ دا پارا سوک دے زمان سلام ملگرتیا کو ان کے پا توحید کے پا زمان پا رسالت کے دیکھیں امداد کو ان کی سوک دی تاس جوائے عیسی علیہ السلام الہ دے یا ابن اللہ دے ناغد نور خلقن ولی امداد واری ادھے یار کا زمان امدادو کی خماس رو ودرے گئی کلک ودرے گئی آخر قراری کی نا کلا ځاله چوکیدارانو نسی نوکرانو نسی اگر زما ما ته خطر ده زما حفاظت وکوي
دا ظاهری طور باندې کیږي صحیح ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دور کې چوکیدار ساتو، یو دور کې وو. هلته مسجد نبوي کې یو ستنه د هغې ته اسطوانة الحارس وی، مختلف استنی پکې وي. نا اسطوانة الحارس هلته کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوکیدار ناسو. لیکن کله چې مخې ته آیات برازي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک. نور خلق د هغې حفاظت نشي کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې دغه چوکیدارانی وو، وروسته هغه لرې کړه. عیسی علیہ السلام لګیا دی خپل خلکو ته وایي زما امداد کوونکي بسوږي، زما ملګرتیا کوونکي بسوږي. قال حواریون، هغه خالصو دوستانو وی ملګرو وی نحنو انصار الله، موږ د الله دپاره امداد کوونکي یو، موږ د الله دپاره ملګرتیا کوونکي یو. آمنا بالله، موږ ایمان راوړی په الله باندې، واشهد بأننا مسلمون، او ته ګواه اوسه په دې باندې چې یقینا موږ یو مسلمانان، موږ غاړې ښودونکي الله ته. عیسی علیہ السلام ظاهری طور باندې امداد حاصلې د خلکو نه، چې د خلکو نه امداد حاصلې نه خو الہ نشي کېدی. دا ټول ردونه دي په دې باندې چې عیسی علیہ السلام الہ نه دی، هغه خدای نه دی. الہ او خدای خو بل دی، هغه د عیسی علیہ السلام خدای دی، هغه د نور څومره مخلوقات دي د ټولو خدای دی، د ټولو رب دی، د ټولو مالک دی، د ټولو الہ دی. رسو نور ځینې کې مرازي دا الله دپاره امداد کوونکي و، دغه دا خالص دوستان دي، ملګري دي چې دی په خپل پیغمبر باندې دي سر ورکوي. ښه داسې ملګري دي. ناغه موږ امداد کوونکي د الله دپاره، ملګرتیا کو د الله دپاره کو. آمنا بالله، موږ ایمان راوړی په الله باندې، واشهد بأننا مسلمون، او ته په دې باندې ګواه اوسه چې موږ مسلمانان یو، موږ ولې شا کوونکي نه یو. کومه خبره چې کېږي نو موږ بس هغې ته غاړه ږدو. ربنا آمنا، ای زموږ رب الله ته وایي اے زمونږ رب آمنا بما انزلتا، اے زمونږ رب موږ ایمان راوړی په هغه څه باندې تا نازل کړلي، واتبعنا رسوله، موږ تابعداري کړله د رسول، د دې پیغمبر تابعداري موږ کړه دي، نو موږ دغه مسلمانانو کې شمار کې. ومکروا ومکر الله، د خلکو چل ولو کو، کم چې یهودیان دي هغې چل ولو کو، دشمنانو چل ولو کو. ومکر الله، الله تدبیر کو، پټ مکر ویلے کې پټ تدبیر تا. هلته کې هغه لګیا دي پټ تدبیرونه کوي، مکرونه کوي، چل ول کوي. الله رب العزت هم د هغه د حفاظت دپاره یو تدبیر کړلی. والله خیر الماکرین، الله د بهترین د تدبیر کوونکو نه، الله بهتر تدبیر وکړو. الله عیسی علیہ السلام بچ کو. دلته کې خلک لګیا دي وایي موږ یې وجنو، الله وی تاسې وجنه خو زه بچ کوم. جو مقابله راشي د مخلوق او د الہ، نو مخلوق به پیلی، مخلوق به پاغي کې شکست خوردی. ويعلمه الكتاب، او الله و تعلیم ورکي هغه د کتاب او حکمت او د سنت او تورات او انجیل او تورات او د انجیل و رسولا الی بنی اسرائیل، او رسول به بنی اسرائیل ته انی قد جئتکم، یا بداوی چې زرا لګل شی ما رسول ما بنی اسرائیل ته انی قد جئتکم، یقینا راغله متاسو بیات من ربکم، بیاتون استاذ رب طرفنا، انی اخلق لكم من الطين، دا وو یقینا ز جوړو مستاد د پاره د خټینا که هيئت تیرې بشان د مرغی فانفخ فيه، نو پکې کوم پایږي فیکون طیرا باذن الله، نشی اغال وتون کی د الله په حکم. وابرئ الاکمه والابرص، او جوړو مزم ما درزاد لاندې او برګي والا، او هل محتاج کوم مړ لرا باذن الله د الله په حکم.
ونبئکم او خبر درکوم تاسو لا بما تاکلون پاس مې تاسو خوري وما تدخرون فی بیوتکم چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې ان فی ذلک الآیات لکم یقینا بدی خامخا نخذ تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کې تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدی تصدیق کوونکی متان وجئتکم بیات من ربکم اور اغل مت تاسو په واضح دلیل باندې تاسو رب د طرفنا فتقوا الله ان الله نو یریږي واتیون زما تابعداری کوي ان الله ربي وربكم فاعبدوا يقين الله رب زمان او رب تاسو دنو خاص د الله بندگی کوي هاذا صراط مستقيم دا دني غلار فلما حس عيسى منهم الكفر کله چې محسوس کو عيسى عليه السلام دغه خلکو نو کفر قال من انصاري الى الله نو يسوق دي امداد کوونکی زما د الله د پاره قال الحواريون نو خالص دوستانو خالص ملګرو صفا ملګری خالص ته نحنو انصار الله منگا امداد کو ان کی اللہ دا پارا آمنا باللہ منگا ایمان روڑ لے پا اللہ بانے وشہد بیاننا مسلمون تا گواہ وہ ساچی یقینا منگا یو مسلمانان ربنا آمنا اے زمانگا ربا منگا ایمان روڑ لے بیمان زلتا با آسمان تا نازل